جابر رضی الله عنه دا حدیث واوري. جابر رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی او دام سلورو پنځو کتابو زما په ذهن کې چې څومره دي دا خبره اغوی ذکر کړي دا. امام جلال الدین سیوطی په در منصور کې ذکر کړي، امام منذری الترغیب والترهیب کې ذکر کړي دا. دا سنور علماء امام بیهقی په شعب الایمان کې دا خبره ذکر کړي دا. امام دیلمی په مسند فردوس کې دا خبره ذکر کړي دا. سلور حواله مرته وی جابر رضی الله تعالی عنہ په ټولو کې دا خبره موجود ده. او امام بهقی سے چې کله دا حدیث راوړی په کتاب کې په شعب الایمان کې لاندې ور سره یو خبره لیکلې، لاندې ور سره خبره لیکلې دا امام بهقی سے لیکلې وی چې دغه حدیث ټول راویان ما او کاته ټول راویان چې پلانکی نه اوریدل او پلانکی نه او پلانکی صحابي نه صحابي محمد مصطفی نه صلی الله علیه وسلم دته ویل کوي راوی چې ما ټول راویان دغه حدیث وکاته. یو راویم په دغه حدیث سند کې داسې نشتا چې په هغه باندې د یو خبرې الزامي بالکل یعنی په صحیح سند باندې. دا امام بهقی سے دا حدیث روایت کړه، بیا دا لاندې دا خبر ورته لیکلی او بیا په اخر کې لیکلی چې والله اعلم، الله په دې خبره باندې وی چې خپويږي. دا حدیث ته جابر رضی الله تعالی عنہ. حدیث څنګه دی؟ حدیث دا سه دی ګوره ډیر ناشنا وی چې کوم یو انسان چې د عرفه پشپ باندې چې وای اوري حیران بشي او تاسو به دا حدیث په اول ځل باندې اوري. د عرفه پشپ باندې یعنی سباله منګل روزي قبله ته مخ کا حدیث کې خوراغلی حاجیان چې په عرفات میدان کې دي او محدثین فرمایي چې دا عمل په هر ځای کې هر څوک کا الله نه امید اوساتي الله به ولدا ثواب ورکړي. الله ډیر مهربان دی. الله فرمایي چې څنګه چې ما باندې خپل بنده ګماني کنه ګمان زور سره هغه سکړم بس. الله ډیر کریم دی، الله ډیر مهربان دی. او چې کوم یو انسان د عرفه پشپ باندې قبله په مخ باندې کینی یا په عرفات میدان کې څوک وی او الته ادریږي په اولاړه باندې او د قبله په مخ باندې سل کرت دا وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل کرت دا وایي. او جابر سے فرمایي چې رسول الله فرمایل چې دین پس سل کرت سورۃ اخلاص وایي قل هو الله احد. دا شو 200. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل سل کرت دا انسان دغه درود پاک وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. چونکه بده کې ابراهيم عليه السلام مبارک په اولاد باندې او پاغه باندې آل باندې درود دی او حدیث الفاظ بیا داسي دي وعلينا معهم او یوصل کرت په مام درود وي. زما نکسه بم په درود کې یاد کا ورین خپل مشران دومره قدر دی نبی علیہ السلام سره. اللهم صل علی محمد وعلينا معهم ایش په مام یو سلسل درود وی. مونږ یو یا رسول الله عربونه درودونه دی پتا باندې ما باندې یو سل کرته درود وای. دا عمل او کبس سل کرته لا اله الا الله وحده لا شريك له، سل کرته سورۃ اخلاص او سل کرته اللهم صل علی محمد او یو سل کرته بل درود په نبی علیہ السلام باندې. ان شاء الله تعالی فرشتو ته وای چې کله دا عمل څوک وکا دغه انسان اجر څه شوی فرشتو ته او دا ځکه ورته چې دا فرشتي ځان ته متوجي کی چې لګي ما ته خې متوجي شي. فرشتي الله ته متوجي دي خو چې خیرات ته متوجي شي. د دې سړي اجر بدله څه شوی وي چې فرشتي خاموش شي هغه نشي ورکولای. چې خدای پاک جل جلاله ته فرمایي چې دغه انسان اجر زدر ته بیانو. درې خبرې الله تعالی کړي. اول نمبر اجر خدا دې چې فرشتو تاسو گواه اوسئ دغه انسان ته ټول ګناهونه معاف کړه. یو خدا دې ټول ګناه. دویم نمبر ورته فرمایي فرشتو گواه اوسئ دغه انسان په حق م په اډوانس کې د نبی علی السلام شفاعت قبول کړه. دغه انسان په حق کې د حضور مبارک شفاعت خو بکئی او قبلوم نه قبلوم د ازما حق دی خود دغه انسان په حق د محمد مصطفی علیہ السلام شفاعت قبول دی. او دریم نمبر صورت فرمای اے فرشتو کداغه انسان د خپل ځان نه علاوه د غوند عرفات د میدان د حجیانو بخنه رانه وغړي یا څوک دلته او د ټول امت محمدي بخنه رانه وغړي دغه معصم بخلای چې د په بخلو باندې با د حضور مبارک ټول امتم بخنه او مغفرت وکړي.
چې کوم یو انسان د عرفه په شپه باندې دا کوم عمل چې درته ما وښوده چې دا چا وکړه دا څومره لوی خبره او د زمونږ په تاسو باندې څومره لوی ورځ را روانې دي دا څومره بختوري